الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعد أما بعد. بدان أسعدك الله تعالى في الدارين في جملة أفعال متصرفة برسي گناس ماضي ومستقبل وحال. مرګرو د میزان الصرف نندریم درس دے. مصنف علیہ رحمت فرمائی بدان پویشا اسعدک اللہ تعالی اللہ تعالی دیتا نیک بخت کی فدارین په دوانو جهانونو کې. نو د بدان د ذکر کول رستا مصنف علیہ رحمت دعا ذکر کړله، خبرداري ور کول دي طرف ته چې مصنف علیہ رحمت د طالبانو او د خپل متعلمینو د پاره شفقت او نرمي موجود د پزله کې، لکه څنګه چې دا طریقه ده چې د نیکانو خلکو چې هغوی د علم د طالبانو د پاره په خپل ځل کې مینه او محبت ساتي. سوال او سو سوالات جوابات کو بیا مخکزو د بدان په زیبانه بخوان ولې ذکر نکړو. نو دا سوال کیږي جواب دار چې مقصد د علم او روایت دی، لوستل او قرات مقصد نه دی. د دې وجه نه هغه صيغه ذکر کړه کوم چې مقصد لره زیات واضح کون کی دی. بیا سوال کې چې باور کن وری ونویل، نو جواب دار بدن صيغه ذکر ترجیح ورکړه چې ابتدا او شروع پس د حمد او صلات نه معلوم شي چې دا کتاب په فارسی ژبه کې دی، د دې نه په عربي ژبه کې سوګړه شروع ونکړه. بل سوال لازم چې د علم نه ولی شروع ونکړه، نو جواب دا دی چې د علم چې د دا عربي لفظ دی او د شروع سوګړه په فارسی کې وکړه. نو بیا بل سوال کیږي خزر ټیک ده دا خو در سره منو چې کتاب په فارسی کې دی، نو دی وجه نه بدان راوړل. نو بیا دعای په اسعدک الله په عربی ژبه کې ولې ورکړه. نو جواب دا دی چې عربي ژبه د الله په نظم د ټولو ژبو نه زیات محبوبه ده، او بل حدیث شریف کې راځي چې په دعا تاسو چې کوي نو په عربي ژبه کې کوي دا زر قبليږي. بیا بل سوال لازم چې اسعدک الله دا اسعده فعل ماضی ده او تاسو دا د مستقبل په معنا باندې ذکر کو، دا سوجه ده. بل دلته اعتراض راځي سوال کې، معترض سوال کوي چې اسعدک الله دا اسعده صيغه د ماضی دی راوړل او معنا د الله دې تا نیک بخت کړي، دا معنا خو د مضارع کې کنه، دا ولې د مستقبل معنا کې صيغه د ماضی راوړل دا تاسو کار کې. نو ته ورته وې چې ماضی په یو څو ځینو کې د فعل مضارع په معنا سره راځي، هغه اشعار به زده کې دا ورته وې آمد ماضی با معنا مضارع چند جا عطب ماضی بر مضارع در مقام ابتدا بعد موصول ندا و لفظ حیث کلما در جزا شرط باشد هر دو باشد در دوا. نو دلته اول چې د آمد ماضی به مضارع عطب ماضی بر مضارع، عطب د ماضی شوی دی چا باندې په مضارع باندې په مقام د ابتدا کې. نو دلته ذکر دی بدان پویشا اسعدک الله تعالی الله تعالی د نیک بخت کلیتا فی الدارین په دواړو جهانونو کې جمله افعال متصرفه برسه گناس، چې جمله د افعال متصرفه او د په څو قسمه دي، په درې قسمه دي. د افعال او اقسام متصرفه د په درې قسمه دي، هغه فعل ماضی دا او مستقبل و حال. او د دین علاوه چې سدي هغه د دوی نه جوړلی و هر چیز سه چیز است، او هر یو څه چې دی د دریو نه جوړیږي. متفرع هم عزیز سي دا متفرع دی جوړیږي د درې سيزونو نه.
نو فعل ماضی ده. نو فعل ماضی هغه فعل ته وایي چې تیر شوی زمانه سره تعلق وي او د دې اخر مبني په فتحه سره بیا برابر خبره ده کدا حروف کم یو که زیات وي. لکه حروف کم یو که زیات وي او مستقبل دا هغه فعل دی چې راتلونکي زمانه سره تعلق وي او د اخري مرفوع وي. او حال دا هغه فعل ته وایي چې موجوده زمانه سره متعلق وي او صيغه د حال په مثل د استقبال د حال او مستقبل نه فعل مضارع سره تعبیر کولای شي چې د هر یو نسو سوارلس صيغه راځي. سوارلس صيغه د ماضی راځي او سوارلس صيغه د فعل مضارع راځي. اولنې درې د واحد مذکر غائب، اولنې درې د مذکر غائب، بیا دویم د مؤنث غائب درې صيغه راځي. نو درې او درې شپږ شوي، بیا درې د مذکر حاضر او درې د مؤنث حاضر. نو شپږ او شپږ 12 او 2 د متکلم، یو د واحد متکلم او یو د جمع متکلم. कि जुमला अफ़ाल मुतसर्रिफ़ा बर से गुनास कि जुमला अफ़ाल मुतसर्रिफ़ा दा प درې قسم دي. دلته اوسو اعتراضات راځي چې افعال په فتحه د حمزه سره دا کومه یو صيغه ده. نو افعال جمع د فعل ده، یعنی هغه فعل کوم چې د فا په کسره سره ده. نو بیا فعل څه ته وایي؟ نو فعل دا ها کلمه ده چې په خپل معنا دلالت کوي او محتاج وي یو د دریو زمانونه. متصرفه څه ته وایي؟ نو متصرفه صيغه د اسم فاعل ده، د دې ماده اشتقاق د تصرف نه ده، یعنی معنا د یو سیز اړول. او بعضو ویلي دي چې متصرف چې وي نو دا صيغه د اسم مفعول شي، د تصرف نه یو سیز د یو حالت نه بل حالت ته منتقل کېدل. سوال لازم چې افعال متصرفه په اصطلاح کې کوم څه توایي؟ نو جواب دا دی افعال متصرفه دا هغه افعال دي چې د دې نه مصدر د ټولې صيغې ماضي مضارع امر نهي مشتق شي. بیا سوال لازم چې مصدر څه دی او مصدر او جامد څه توایي؟ نو جواب دا دی هر هغه لفظ چې په معنا مستقل باندې دلالت کوي په اعتبار د ازل وزن سره او په دریو زمانو کې یو سره مقترن نه وي، نو هغه ته اسم وایي. بیا د اسم ته ګورو کچري هغه داسې وي چې په خپل د کمی صيغې نه جوړ نه وي او نور سيزونه د دنه جوړیږي، نو په اخره کې دنه تن یا دن راځي، نو دته مصدر به وایي. او مصدر دا اسم ضرب دی، د دې معنا دا زید صدور، زګه چې د دینه مشتقات صادریږي. او کچری اسم داسي وي چې په خپل د یو صيغې نه خارج شوی وي، یعنی موږ د یوې صيغې نه د یو قسم حدوث او معنا سره راوستلې وي او د هغه ماده هم باقی پاتې کیږي، یعنی د هغه په ماده کې څه قسم تغییر او تبديل ناراضي، نو دې ته مشتق وایي. او دریم قسم دا جامد دی. نو جامد هغه اسم ته وایي لکه رجل چې دا نه په خپل چا نه مشتق دی او نه د نه مشتق کیږي. بیا سوال لازم چې اسم ته اسم او فعل ته فعل ولې وایي؟ نو جواب دا دی د کوفیانو په نسبت اسم د وسمون نه ماخوذ دی، یعنی مثالی واوی دی چې د دې معنا د علامت او دا هم په خپل مسما باندې علامت دی. او د بصریانو په نسبت باندې اسم د سمون نه ماخوذ دی، یعنی ناقص واوی دی. د دې معنا د علو او بلندی کول او چتواله. او اسم په فعل او حرف باندې بلند زکه چې اسم مسند او مسند له واقع کیږي، په خلاف د فعل چې صرف مسند واقع کیږي او حرف نه مسند واقعيږي او نه مسند له. نو د افعال متصرفه قید ولې ولګو؟
کې افعال متصرفه برسه ګناس. جواب دا دی چې د دینا افعال غیر متصرفه خارج شي. غیر متصرفه افعال لکه لیسا، نعمه وغیره دي، ځکه دا چې متصرفه نه دي دا تصرف نه کوي او دا هغه افعال دي چې ګردان ته نه کیږي. به بل سوال راځي چې افعال متصرفه درې قسمونه ولې جوړ کړو؟ نو جواب دا دی هر وخت د فعل اقتران یو زمانه سره وي. زمانه درې دي یا به دا زمانه تیر شوی کی وي، یا به حال کی وي، یا به مستقبل کی وي. بیا بل سوال راځي چې په افعال متصرفه کې دا فعل ماضی ولی مقدم کړه؟ نو جواب دا دی ځکه چې ماضی دا مخ کې تیر شوی دا نو ځکه مقدم کړه. نو بیا بل سوال راځي چې بیا ټیک د خزا ماضی خو د مخ کې مقدم کړه، دویم نمبر کې هو ماضی پسې حال راځي کنه. نو تا هو دویم نمبر کې تاسو ګورئ ماضی پسې مستقبل ذکر کو، حال وروسته ذکر کو، هلکه هو حال به مخ کې ذکر کړی وي. جواب دا دی چې حال متوسط دی په درمیان د ماضی او استقبال کې. د متوسط پیجندل د طرفینو د پیجندل نه بغیر مشکل دي. نو اولی ماضی ذکر کړه او دویم څه ذکر کړه؟ مستقبل ذکر کو چې طرفین یو پیجندل شي نو دا مینس کې متوسط په خپل باندې پیجندل کیږي. بیا سوال راځي چې دا متفرغ از هم عزیز متفرغ دیم د دې دریو نو متفرغ کومه صيغه ده؟ کوم لفظ دی؟ متفرغ د اسم فاعل صيغه ده از د تفرغ، معنا د یو سیز بهر راتلل. د بعضو په نسبانه متفرغ د را په زور سره متفرغ چې د اسم مفعول صيغه شي نو معنا بهر را وستل شوی یعنی خارج شده. نو سبب ان شاء الله اما ماضی فعل را گوین دا به سبا وایو ان شاء الله. بیا لغوه کې د بدان پویشا اسعدک الله تعالی فی الدارین، بشکا نیک بخت دی کی الله تعالی ته په دوانو جهانونو کې جمله افعال متصرفه چې ټول افعال متصرفه چې کم نگردانونه کیږي برسي ګناس. دا په درې قسمه دي. ګنا په معنا د قسم ماضی او مستقبل و حال و هر چی جزء سه چیز است او د هر یو چیز جز چې دا درې سيزونه دي. متفرع دام د دن راوزی، متفرع هم عزیز دا متفرغ دا جوړ شوی دیم د دې دریونه، یا به د ماضی نه جوړ وي او یا د مضارع او یا د مستقبل نه. اما ماضی فعل راگوین که بر زمانه گذشته